د دې سپي دا ویډیو چې دا کنه نو د دې نه موږ ته څه سبق میلاویږي. دا دوه بانګیان چې جګړه سٹارټ کړي د جګړه کوي او ورسره دا سپي په دې منځ کې داسې خولې ورکړې ده او دا کوشش کوي د دوی د خلاصېدو. حالانکه په ځناورو کې د ټولو نه چې کمزوري دي او هغه بیکاره دي هغه خنزیر او سپی دی. موږ چې چاته نسبت کوو که نه وایي سپیه او د ځان نه یو سپی احساس کړی دی که نه. نو جنابو هغه ځناور کې یو صفت ډېر په اعلی درجه دی نن چې په اشرف المخلوقات کې د کمی سبب سا شوی دی او ډېر په کمیدو باندې روان دی یو قسم لا. هغه څه دی دا سپی کوشش دا کوي چې زه دا کم دوه چرګان دي یو بل سره لاندې وتي دي او د یو بل سره جګړه کوي چې دا زه خلاص کما د دوی دا جګړه څه کم دا زه ختمه کم دا په مینه محبت کې بدله کما. اوس په موږ د خپله معاشره راوالو د ټولو د مخکې خو چې کله جګړه د ګورې په یو ځای کې چې به یو جګړه وه یا به شور شو نو صحابه فرمایي کله چې به مونږ غزې ته تلو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا غزې نه راوپس شوی و دومره مخکې به نبي علیه الصلاة والسلام هلته تللی و. اوس ته موږ جناب دا خپلې خبرې اترې راوالو که نه یو ځای کې جګړه د ټولو نه مخکې خو جي زما سره موبایل دی. الله اکبر کبیره الله اکبر. یو څو ورځې مخکې یو ځای کې یو کس راته ویډیو راولېږله او اور لګېدلی اور ګورې دومره کسان دي ورته صرف ورته موبایل یې نیولي او د چا چې هغه ګاډی و که نه الله اکبر هغه صرف زور کوي او هغه منډې وی خلکو خدای ته وګورې راشي خدای ته وګورې راشي. دغه شان چې زمونږ جګړه خیال کړي نن سبا خو به د هر چا سره موبایل دی. الله دې مونږ ټول معاف کړي چې کله جګړه شروع شي د هر ځای نه به خلکو بس موبایل بس موبایل او موبایل په ورته ګوري. اگر کو هغوی په خپل ځان باندې سرونه مات کړي اگر کو هغوی د یو بل باندې لاسونه مات کړي خو نه زه نه ورځمه ولې بس مه کوه چې جنګېږي. لاول خو زیات تر خوایخې او که خوایخې نه کې نو بغځي خو د هغې نه پس هم څه کوي مه کوه چې وایي جنګېږي مه کوه چې داسې کي او د هغې نه پس بیا موږ په اخره کې ورشو. نو څه په جګړه کې هم ما ورته څه کوو دا ویډیوګانې کوو بل اکثر حادثات اکسیډنټ وشي هغه کس په دغه ځای کې تړپاویږي که نه او داسې په وینو کې رنګ بنګ پروتي او دلته ما ورته څه کوو ما ورته موبایل راغستی ما ورته ویډیوګانې کوو. په خپله د تېر شوي روژه کې مونږ روډ ته ووتو او دغه شان سالکانو حادثه وشوه او ما هم داسې راغستی او داسې خواته او بل را سره 11-22 ملګری و هغه چونکې په سپینو کپړو کې و هغه داسې راغستی هغه چغې کړی خود ای الله بندګانو لرې کې دا موبایل سړي ونیسئ داسې او چوتې کوي راځئ یاره یقیني ورته یم موږ ټولې موبایل یې داسې راغستې وې او موبایل ته هم بس کتل او بس ویډیوګانې به هم کولې او چا لایو او چا یو شانتې او چا بل شانتې د هغه د درد نه ما ورته بیا خبر نه یو. نو غرض مې دا دی دا خبرې اترې نن سبا ډېرې عامې شوي زموږ په معاشره کې چې په یو کس باندې به سخت او زه به جناب ورته ورځم نه او زه ورله منډې نه وم. حالانکې حدیث مبارکو کې راځي څوک چې د چا شری حاجت لپاسې دو چې زه د پلانې کس دی د ده حاجت دی زه د حاجت پوره کوم او زه د سره منډه ترړه وم نو که حاجت وشو کو ونه شو دل الله جل شانو ثواب ورکو. او د مسلمان الله به ولې نه وایي چې زه وږی شوی وم زه تږی شوی وم ستا دربار ته ولاړ وم او مسلې را باندې راغلې وې تا مال اوبه نه دي راکړي تا مال روټۍ نه ده راکړې ای الله تو غورا ذاتی الله به فرمایي ولې پلانې بنده مې ته محتاج کړی نو مفهوم یې داسې دی. نو جناب د کوم خلکو باندې چې حادثه راشي د کوم خلکو جګړې په هغه کې ما ورته ټولو نه مخکې پکې ځو خلاصې پکې کوو. اگر کو هر څوک راته خلوي په دې اراده باندې ورو چې دا د الله مخلوق دی او که په دې ټایم کې ما خلاص نه کړه او که په دې ټایم کې دوی له ما لاس ور نه کو نو کېدای شي دوی دا خبره ډېره لرې لاړه شي او ډېره مخکې لاړه شي. خیال هم کړی که نه چې خلاصي له ور نه شي نو څومره مرګونه پکې وشي څومره خبرې اترې پکې وشي څومره تورسرې پکې طلاقونه ورته میلاو شي څومره پکې وال ټکول وشي او وروسته بیا ورشي نو ته راته ووایې دا زمونږ اسلام نه دی خیر دی ځه اسلام به یو سیټ تکو دا زمونږ د پښتو بس راوالو دا زمونږ د پښتو د شان مطابق خبره ده
اسلام خو په دې ډېر غټ زور ورکوي، ډېر غټ زور ورکوي چې یو کس په مصیبت کې، یو کس په مسله کې او د دې سره منډې تړلې څوک وایي که نه، نو بس الله وله ډېر لوی مقام ورکوي. نو د سپي دا ویډیو راتله حیران شم چې خدای پاک هم دا صفت په مونږ کې هم پیدا کړي، او خاص کر دا موبایل نه دی بس لاول ما نیولې او بیا نور نیولې، بس اگر که په هغه باندې بس هر څنګه کې، نو غرض مې دا دی په داسې پوزیشن کې چې منډه وال پکار دي، هر چا سره منډه وال پکار دي. صحیح دی انشاءالله.